د دې سره خپلوي ما پرې کوه د اسما ورته چې نن نه دردل عزتو په مړه په لا باندې مړه ژام دي ته مې مارڅه په کاپن کښې مې مخ ما کسه باس میشتوس د بلا باندې دا د رشته دارۍ تعریف دی دا د رشته دارۍ سوتل نه دي حق تلفیدو علما مفسرین یې چې دغه معنا دا ده چې رشته داري ونه پرې کوې ټیټه یوسه په خپلوي کښې حدیث شریف شردریمي چې کیم سړی رشته داري پولي دوه انعاماتو خدای ورکوي دوی ګټه ورکوي یو دا چې دا سړی نشتي چیرې نه وویني ډېر بختور وي منی صاحب دا مالدار دا بختور وي مرکه دو بختور وي خدای ورشته ورکوي دومه خبره دا چې د سړیو په عمر کښې برکات ډېر وي رټ پلاڼ عمر خو به نه وي الله جل شانه قرآن یو آیات ته دا صحیح شوی دی حدیث په دوی درې کیسې نن غږېږي اول دا چې د مور د پلور حق کله په قرآن کښې بیان دی واپس الله فرمایلی دی وآتی ذی القربى حقه والیتامى وابن السبیل په دا پسې الله فرمایلی دی چې مور پلور حق ته زوی ته ورسوه ویز بیا خپلونه رشته دارونه حق ادا کړه هدینا مفسرین په دې باندې ډېر زیات تفسیرات کړي دي متعدد د تفاسیر د آیات الخسته دی د تفسیر تخت ډېر څه لیکل شوي دي مفسرین یې چې د رشته دارونه د حق د ادا کولو معنا خو اعدادو چې څوک خپلوي رشته داري نه خرابوي بل تفسیر یې دا دی چې وآتی ذی القربى حقه او رشته دار په مور په پلور نه ورسته دي چې رشته دارونه حق ادا کړه دغه دوام تفسیر یې دا دی معنا په قرآن کې الله پاک دا معنا کړی دو مفسرین چې کا چیرې د تربیر عزیز خیش نیاتی دوست د رشتي وولا پکار کا کړ وای ته ژا ویر کا ملتاړی وکا کا پیسې نه وزنه پیسې ویر کا بیموری شوی وی بیموری علاج وکا کا کاروبار یې نه و په کاروبار شه مساعده ور سره وکا مرسته ور سره وکا هیلپ سپورټ یې کړه بار کې چې کیم فاینانشلی کرایسس سره دای مخامخ وي د سړی ملتاړ وکای راویر کا ای رشتہ دارونه د حقوق د ادا کول معنا دادو دا سینا ته ورته چې تربرنه مزنه وړکا څنګه وای عبدالدار صاحب تربرنه په دا ماور سره کوا مودا یو سړی روشي غریبې ژرنده ونه غریبې ژرنده ونه تربرنه مزنه وخاص